رحیم ګرانو قدرمندو مینوالو موږ حتی اوس کوشش دا وي چې موږ په هر پروګرام تاسو ته مخې ته راوړو او کومه داسې مسله وي او د عوامو مسله وي چې هغه موږ تاسو د هغې ذموارو پلور ته ورسو د هغې اواز هم ورسو. نن سبا یو ایشو دا چلیږي چې یاره بیلونه چې دي د بجلی په دې موجوده حالاتو کې چې دی هغه وفاق موافق کړي دي، خو دا خبره څنګه چلیږي په دغه هکله به موږ د ذموارو سره هم خبره کوو. دوابده خو دلته چې کم مقامي کسټمر راغلي دي چې هغې دلته خپل بیلونه داخلوي، هغې د وفاق نه څه غوښتنه کوي. زموږ سره دا ځای کې زموږ محترم استاد صاحب ولاړ دی چې دی په دې هکله څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. دا د کرایسس ورځې دي، د خلکو روزګار نشته، هر سړی په خپل ډوډۍ پورې حیران دی، بیل به در کومې پورې ورکړي. نو موږ د حکومت نه پر زور مطالبه کوو چې په دې کرایسس په دې میاشتو کې زموږ د بجلي بیلونه معاف کړی شي، ځکه چې د کم ځای نه به سړی راوړي. لہذا صوبایي حکومت له پکار یا زموږ لوکل کم ایم پی ایم دی هغه دې رامخکې شي، څه کرایس داسې یو نمبر دې ورکړي چې په هغې باندې خلکو رابطې هم کوي چې او ستاسو بیلونه معاف دي. ځکه چې وابډاله چې موږ ورشو نو خو خپله خبره کوي، یا دلته بیلونه جمع کولو والا خو خپله خبره کوي. او زما هم دغه مطالبه ده. زما نوم امین الرحمن سمبټو. بیل دې داخل کو؟ بیل به داخل کو. 100 روپۍ بیل دی. یو 2000 او یو 1500. او کار څه کوي؟ کار کله یو ټک پک کوي. په دې حالاتو کې څه حکومت دا یو وخت په کار بیل موږ جواب کړ. کارونه شي سب په یو کې څه کار کوي، دا کور راوته شي څه کار نه کوي. اس کار په کوم ځای کې تر دا کوم ځای بیل موږ ته ماپ کې وسره ګورې راځي کې په دې کې په دې راځي کې کاروبار کیږي. او دا بیروزګار راشي خو خواړه د کوربدي بچی دا کوسر او څه پیدا کول غواړي نو یو دا بشیر مو سره راځي کې مو سره خو رحیم خان صاحب دلته چې کم خلک راځي نو هغه هر یو کس یو پزړه کې یو دغه کنه چې بلکې د ډیرو خلکو نه دا خبره اورېدلې چې بل معاف کیږي یا د سزرای نه بهرحال داسې متعلقه ادارې نه داسې څه خبره نشته چې بل معاف کیږي. نو د هغې وجې نه خو موږ راغلي یو، زموږ چې کومه ډیوټي ده هغه موږ کوو، بیل جمع کوو. کار دا ولې نه ده پکار ده، خو غریب خلک ته پکار ده چې دو سره څه نه څه دغه وکړي او یا ټول معاف کړي یا نیم معاف کړي او څوک په نوره طریقه باندې کوي. نو تا ته پته ده چې زموږ په ملک کې څه څه کېږي که نه، هغې کې بیا نور خلک روپۍ خوري، مختلف داسې کېدی شي که نه. که د بیل په ترو باندې دا روپۍ په رس که دوی ته معاف شي نو زما په خیال دا به یو ډېره ښه طریقه هر سړي ته به د هغه حق ورسي. د حکومت زموږ درخواست دی چې دا کارونه نشته او اوس دا کم چې ضلعي دغه هم دی، دا بل هم د محمود خان سره دی او د هغوی چې دی دا حق جوړېږي چې دا بیلونه دې کسان ته معاف کړي، ځکه چې حالات دا دی تقریبا دا 2 هفتې وشوې کارونه نشته، خلک راوځي دا پولیسان ټرافیک والي واپس کوي. نو دا حکومت زموږ دا درخواست دی دا بیلونه معاف کړي. دا خو ډېر زیات دی، تقریبا 2.5 یو دی او 1500 بل دی. نو چې یو سړی د 1500 دیاړي دغه ونه کړي دا بیل به کم ځای نه معاف کړي. مطلب دا د حکومتي وخت ذمواري او جو دا د هغو ذمواري هم جوړېږي چې لکه خوراک سړي ته نه میلاږي په دوکان کې کور ته څه وړی نه شي، نو دا بیل به د کم ځای نه داخل کړي. لکه دا خو ډېره زیاته سب دی چې لکه دا ټول خلک عاجزانان دي، غریبانان دي، د هر سړي لکه کار روزګار بند دی. په دې وجه باندې هر سړي ته تکلیف دی، د کور خرچه مرچه دا ټول مسلې دي که نه. نو دې نه علاوه دا بیل پکې را جدا دی، دا بیل له کوم ځای نه مطلب سړی راوړي که نه، چې هر سړي ته وایي چې په کور کې کښېنه نو د کوم ځای نه دا پیسې راوړي یا مطلب دا بیل داخل کړي. دا د کوم ځای هر سړی غریب دی، عجزواری دی که نه. موږ دا مقصد دی حکومت ته دا اپیل کوو چې تاسو مهرباني وکړئ غریبانو سره ښه وکړئ. د هر سړي عجزوالی د هر سړي عجزوالی دی، غریبوالی دی، نو مهرباني دې وکړي چې راکا حکومت د دې خلکو له ریلیف ورکړي. ریلیف کم از کم پکار دي که نه، چې عجز سړی مطلب څه به کوي، دیاړي نشته، مزدوري نشته، دی به څه چل کوي. دا نه خدا پکار دي چې مطلب حکومت له دا پکار دي چې دې کوشش وکړي چې د غریبانو سره ښه وکړي. دغه حواله به موږ دلته کې د وابدا دفتر ته راغلي وو، د هغې د ذموارو نه به لږ په دغه باندې پوښتنه کوو آیا چې دا بیلونه معاف شوي دي، که د دې دپاره څه طریقه کار دی چې هغې نه هغه طریقه کار د هغوی نه واضح کړو. تاسو ته دغه میسج در ورسو، تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم علمګیر دی او د مټې په دفتر کې یم، د امارس په پوسټ ناست یم. خو چونکې تاسو خبره وکړه د بیلونو د معاف کېدو، موږ ته د محکمې له طرفه څه قسمه چټۍ نشته چې یعنې دا به یا معاف کېږي یا نه معاف کېږي. نو د دې موږ ته څه قسمه اطلاع نشته چې کله وشي نو هغه مخامخ خبره ده ټولو خلکو ته معلوموي. او موږ ته صرف د بیل د انسټنشن که د چا په هغې تاریخ لږي نو هغه موږ ورته هغه تاریخ ډېرولی شو، که د چا بیل ډېري هغه موږ قسط کولی شو، بلکې چې د چا ډېر بیل نو هغې کې څه نیمه درسته معافي موږ کولی شو. نور موږ څه د داسې څه اطلاع نشته. بالکل چې موږ ته کله چټۍ راغله چې دا معافي ده نو الرېډي دا بیلونه زموږ چې هغه به د کمپیوټر د خولې نه چې راوځي هغه معافي او په هغې کې لیکي. پکار ده چې هغه نه پینډینګ کوي،
که فرض کو دی پیمنټ هم وکړي دا خلک پیمنټ هم وکړي او دې ته معافي وشي فرض کو 1000 روپۍ چاته معاف شوې 2000 معاف شوې 3000 معاف شوې نو په راتلونکي بل کې به هغې ته هغه کریډټ ورکړی شي او هغه به ورته معاف شي اوس موجوده چې کوم بلونه راځي موږ ته نو موږ خو هغه کلو ته رسو خلکو ته که نه ځکه چې موږ ته په هغې کې لیټر نشته چې یاره دا خلکو ته ملیږئ یا تاسو ته معاف ده نو داسې موږ ته هېڅ اطلاع نشته بلونه چې دي هغه موږ لیږو کلیو ته خلکو د دې لپاره چې کنزیومر ته بل ورسي او په وخت په ډیو ډیټ کې داخل کړي که فرض کو هغو کې هغه ډیټ کمی موږ ورته سیوا کولی شو که فرض کو دا اعلان وشو خو ډېره ښه خبره ده زمونږ خو دې ته زمونږ خو دغه دي کنزیومر دي او چې پیسې ورته معاف شي غریب خلک د ډېره غوره خبره ده خو موږ ته د نننۍ ورځې پورې لا هېڅ هم نشته جی قدرمندو مینوالو تاسو د عامو خلکو خبرې هم واورېدلې چې هغه راغلي وو او بلې داخلوو خو دغه د حکومت وخت نه هم غوښتنه کوي چې په دې کرایسس په دې خراب حالات کې چې روزګار پکې نشته هر سړی په خپل کور کې ناست دی د لویو ستونزو سره مخ دی که بل طرف ته حکومت د انصاف داویداري کوي او ووټ اخیستی دی نو پکار دا ده چې دغې خلکو ته هم انصاف ورکړی شي د وفاقي وزیر عمر ایوب خان نه موږ هم دا مطالبه کوو چې هغه وفاقي وزیر د بجلی دی پکار دا ده چې دې خلکو سره د همدردۍ یوه فیصله کتونکو دغه مناظر وو چې تاسو ته موږ وښو د خلکو رایه تاسو هم واورېدلو دواب دا د اهلکارانو خبرې هم تاسو واورېدلې او حکومت وخت نه دغه غوښتنه وکړه یقینا پکار هم دا ده چې په دې وخت کې حکومت د دغې خلکو سره په دې مد کې کم سے کم بلونه چې دي هغه معاف کړی شي د بل پروګرامه پورې پوره ټیم له اجازت راکوي د الله په امان